اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم سلطان محمد دی، ډسټرکټ ایجوکیشن افسر کورم. درې میاشتې مې وشولې 3 months back چې زه دلته راغلی یم. دې دوران کې موږ 2 ځل حالات خراب ولیدل او بس هغه زموږ د ډسټرکټ کورم لږه بدقسمتي به ورته ووایو چې خلک غواړي چې امني سکوني ایجوکیشني اکټیویټیزي سماجی چې کوم دغه د سوشل اکټیویټیز او بهرحال دا د ژوند حصه ده. کله چې ما چارج اخیستی دی نو ما دا کوشش دی چې د خلکو منځ کې رابطې زیاتې شي، ډیسانټیګریشن کم شي او موږ خپل جذبات په قابو کې وساتو او زمونږ د معاشره کې امن سکون او ورورولي. بیا زمونږ د سپورټس چونکې دا خو د KP په لیول باندې کیږي، د هغوی نه موږ ته پروګرام راځي. نو هغه وخت کې ما ایکس ډي سي صاحب سره سیف الاسلام صاحب سره خبره وکړله چې سر سپورټس لازمي کول دي. هغې وجه دا ده چې موږ وښایو د بهر دغه ته چې نه داسې خبره نشته دی، موږ یو قوم یو، یو خلک یو، یو کورموال یو او خاص کر د کورم په ترقۍ او د دې په آبادۍ کې د ایجوکیشن خپل یو کردار دی او دا سپورټس هم د ایجوکیشن یو حصه ده. کو کریکولر اکټیویټیز ایکسترا کریکولر اکټیویټیز په دې ټولو کې د ایجوکیشن خپل حصه ده. نو ډي سي صاحب زه ډېر انکریج کړم، بیا هغوی ټرانسفر وشو، بیا نوی ډي سي صاحب راغی جاوید الله مسعود صاحب. نو هغوی ویل چې فل سپورټ درکو خو ته گیمز ارګنایز کا. د اپر گیم خپلې د اپر کورم خپلې کمیټي جوړه شوې وي، د لوور سنټر خپلې جوړه شوې وي. اوس دې گیمز کې موږ فاینل سټیج ته روان یو او نن تاسو ګورئ چې د ښکلا د رنګیني د خوشحالي چې کومه ده دا د لوور کورم سټوډنټس پلیئرز او ټیچرز راغلي دي، ارګنایزرز راغلي دي موږ سره په اپر کورم پړه چینار کې گیم کوي. په دې دا گیم تاسو وکړه فوټبال میچ وشو، په دې کې هایر سیکنډري سکول ګورنمنت هایر سیکنډري سکول بادامه د ګورنمنت های سکول نستې کوټ نه فوټبال میچ وګټه. اوس د والیبال میچ شروع کیږي. نو زمونږ د سپورټس مطلب دا دی، خاص کر دا تګ راتګ مطلب دا دی چې د خلکو رابطې یو بل سره بحال شي، یو بل سره په عزت او په پښتونولۍ سره د یو بل سره تعلقات جوړ شي او ایجوکیشن پکې خپل کردار ادا کی. او خاص کر د سپورټس دا گیمز کلاړان چې کوم دي، پلیئرز چې کوم دي، دے آر امبیسیډرز. دا صرف په دې نه په کورم کې، دا په ټوله دنیا کې دا کیږي. دا ځکه خو دا انټرنیشنل میچونه کیږي چې د یو ملک کلاړان بل ملک کلاړان ته لاړ شي، د هغوی رابطې زیاتیږي، انټریکشن زیاتیږي، ریکګنیشن زیاتیږي. بل دا چې هر کلاړانو ته د خپل صلاحیتونو هم اندازه وشي. سپورټ صرف دې دپاره نه کوي چې ګیمو ګټه او ګیمو بیله، بلکې دا د دوی فزیکل سټرنث په کار دی. د فزیکل چې یو انګلیش یو محاوره ده چې a sound body has a sound mind، چې څومره دوی جسمانی طور مضبوطي سمارټي، داسې به د دوی ذهني صلاحیتونه هم زیاتی او قوم ته هم جسمانی پکار دي او هم ذهني صلاحیتونه پکار دي چې د دې د کیپاسټیز کیپابلیټیز ډیولپ شي. او دوی صرف موږ خپل منځ کې نه بلکې موږ ټولې دنیا سره د گیمز په فیلډ کې یا په سپورټس کې مقابلې وکړو او موږ د خپل قوم، د خپل ملک، د خپل صوبې نوم روښانه کړو. های سکول چې کوم دي که نه، اسپیشلی های سکولز باره کې خبرې کوم. دا نور خو چونکې واړه سکولونه دي، واړه ماشومان دي، نو هغوی هغه لوکل دغه کې سکول کې دننه هم گیمز کولی شي. مخکې چې کومه پالیسي وه په هغې کې د های سکول سره یو پلی ګراوند لازمي و. کوشش دا کو بعضې سکولونه داسې ځایونو کې جوړ شوي دي چې هغې سره ته پلی ګراوند نشي جوړولی. هغې وجه ده یا د ایریا خبره ده یا د پاپولیشن خبره ده، نو هلته زموږ یو مجبوري راتلی شي. خو نه نور ګراونډونه مازدیګر کې خو دوی ته کلاو دي. هغه څه دغه دویمه خبره دا ده چې که فرض که موږ ته د پروینس نه فنډز نه میلاویږي، نو موږ د لوکل د خپل سکولز فنډ چې کوم دي یا ایون ډسټرکټ ایجوکیشن افیس چې کوم فنډ دي هغه استعمالولی شو. خو د دې اهمیت د کریکولر اکټیویټیز نه کم نه دی، لکه څومره چې په کلاس کې انسایډ د کلاس کوم اکټیویټیز دي داسې موږ وایو چې دا په ګراوند کې هم دی. یو انګریز وایي، نوم یې دې وخت کې ما نایر دی، هغه وایي چې که تاسو خپل هسپتالونه ویران غوښتل غواړئ نو تاسو خپل ګراوندونه او پارکونه آباد کړئ.
مطلب دا دی چې کله پارکونه آبادي او ګراوندونه آبادي ظاهره خبره د پاپولیشن ټول ینګ چې کوم دی اولډ چې کوم دی هغه ټول دی کېږي پارکونو کې خلک خپل دغه کې ایکسرسایزز کوي نو چې کله موږ ګراوندونه او پارکونه آباد کو نو انشاءالله زمونږ هیلث پوزیشن چې کوم دی ایز ا سوسایټي دا به انشاءالله سترنتن کېږي